बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د نه مخکینی کلاس کې موږ سټایکیومټریک کیلکولیشن شروع کړیو. پای کې موږ نومریکلز کړیو د مول کنورژن په حواله سره. نن ایگزامپل دی د مول ماس کنورژن په حواله سره. Question دی how many grams of CO2 can be produced thermally by decomposing 6.5 moles of calcium carbonate. دې کوېسچن مطابق موږ له اکویشن راکړی دی چې کیلشیم کاربونیټ موږ ډیکمپوز کو. ډیکمپوزیشن نه کیلشیم اکساید کاربن ډای اکساید پیدا کیږي. که کیلشیم کاربونیټ موږ 6.5 مولز واخلو نو how many grams of carbon dioxide can be produced. د دې نه به کاربن ډای اکساید څومره ګرام پیدا کیږي. د کوېسچن زموږ سره ډیټا راځي how many gram of carbon dioxide, so mass of carbon dioxide دا موږ ته required دی اور moles of calcium carbonate موږ لره کړی دي 6.5 mole. دې کیمیکل اکویشن دا کومه وګورو نو کیلشیم کاربونیټ اور کاربن ډای اکساید د بیلنس اکویشن نه د دې ریشو دا 1:1 یعنی 1 مول اف کیلشیم کاربونیټ برابر دی د 1 مول کاربن ډای اکساید. 1 مول اف کیلشیم کاربونیټ 1 مول اف کاربن ډای اکساید. اوس د کیلشیم کاربونیټ موږ 6.5 مولز را کړی دي. د لاندې موږ ولیکو 6.5 مولز اف کیلشیم کاربونیټ is equal to x mole of carbon dioxide. Carbon dioxide mole is still unknown. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन کوم کو نو پر ریزلټ کې به د x ویلیو زموږ سره راشي 6.5 مول اف کاربن ډای اکساید. د کاربن ډای اکساید مولز معلوم شو لیکن زموږ نه په کوېسچن کې ماس واړي. ریلیشن موږ ته الریډي معلوم دی مول از ایکوال ټو ماس ډیوایډډ بای مولر ماس. مول زموږ سره معلوم شو 6.5 مول. مولر ماس د کاربن ډای اکساید راځي د کاربن 12 ته د اکسیجن 16 دی. اکسیجن 2 دی نو 16 ملټیپلایډ بای 2 12 32 نه راځي 44. ماس موږ معلومو نو 44 واخوا شفت کو نو 6.5 ملټیپلای 44 نه راځي 286 ګرام اف CO2. ماس کنورژن نه یو نیکسٹ ایگزامپل دی the oxidation of glucose to carbon dioxide and water occur as دا بیلنس کیمیکل اکویشن دی C6H12O6. This are 6 moles of oxygen below. She produces 6 mole of carbon dioxide and 6 mole of water. This is the balanced chemical equation. Question دی کې دا رہی what is the mass of water produced when 870 gram of glucose are decomposed. Mass of water دا required دی اور mass of glucose را کړی دی 870 gram. پہلا و مونږه بیلنس کیمیکل اکویشن کې وګورو چې د ګلوکوز او د واټر د بیلنس کیمیکل اکویشن نه سټایکیومټریک ریشو څه ده. دس از 1 مول اور واټر دی 6 مول یعنی 1 مول اف ګلوکوز ایکوال ټو 6 مول اف واټر. پہلا و مونږه د ګلوکوز چې کوم ګیون ګرامز دی 870 ګرام دا مونږه مولز ته کنورټ کو. مول یو نو ماس بای مولر ماس. ماس د ګلوکوز دی 870 اور مولر ماس د ګلوکوز زموږ سره راځي 180 ګرام پر مول. دا طریقه کار تاسو له درځي دا چې موږ ډیوایډ کو د دې نه زموږ سره ریزلټ راځي 4.83 مول. دا زموږ سره رااله مول اف ګلوکوز. سټایکیومټریک ریشو سره شي د کوم چې د ګلوکوز او د واټر ترمنځ ریشو دا نو هغه 1 مول اف ګلوکوز از ایکوال ټو 6 مول اف واټر. دا مونږ ته د بیلنس کیمیکل اکویشن نه واضحه ده. د تاسو ته بیلنس کیمیکل اکویشن کې ښکاري 1 مول اف ګلوکوز از ایکوال ټو 6 مول اف واټر. د ګلوکوز مول رااله 4.83 نو 4.83 مول اف ګلوکوز از ایکوال ټو x مول اف واټر. دنه به زموږ سره مول اف واټر راشي. کراس ملټیپلیکیشن کې موږ وکړو x and this is 4.83 multiplied by 6. Mole of water زموږ سره رااله 25.98 moles. چونکه ډیټا کې زموږ نه ماس غواړي دا موږ ماس ته کنورټ کو. تاسو ته معلومه ده چې ماس اف واټر یا ماس موږ معلومو نو دا د مول ملټیپلایډ بای مولر ماس برابر دی. مول د واټر رااله 25.98 اور مولر ماس د واټر تاسو کیلکولیټ کړی دی دیٹ از 18 راځي. دا دوانه چې تاسو ملټیپلای کړئ د دې نه به ماس اف واټر معلوم شي. دا زموږ سره نومریکل سټایکیومټریک په حواله سره
mass conversion. اوس موږ نیکسټ هغه نومریکل طرف ته ځو. زیاتر ریاکشنز چې زموږ سره دي نو هغې کې ګیسز انوالو وي او د ګیسز په حوالې سره زیات مناسب دا چې موږ د هغې والیوم واخلو. نو نیکسټ نومریکل موږ د والیوم سره ریلیټډ کوو. stoichiometric calculations. stoichiometric calculation that involve gases دا calculation موږ د دې لا تحت کوو. Avogadro's law. This law states that equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of particles. یعنی که ټمپریچر او پریشر مونږه سیم وساتو all gases د پاره نو بیا به زموږ سره ریلیشن سوي چې د ایکوال والیوم کنټین ایکوال نمبر اف پارټیکلز چې په ایکوال والیوم کې به زموږ سره پارټیکلز تعداد هم سیم وي. دا لا ایکچولی د کیمټي کاینټیک مالیکولر تھیوري مطابق لا ده. یعنی چې کومه نمبر اف پارټیکلز اور د والیوم ریلیشن دی نو په دې کې دا واضح کړی ده چې دا ټمپریچر اور پریشر ډیپندنٹ دی. د دې سره چې کومه دی نو دا ویری کېدی شي والیوم او که ټمپریچر اور پریشر کانسټنټ وي نو بیا به زموږ سره والیوم که یو شانتي نو پارټیکلز به هم یو شانتي. مطلب د پارټیکل په باقي نیچر باندې د هغې په ماس باندې یا د هغوی په منځ کې انټر مالیکولر فورس وغیره په دغې باندې ډیپینډ نه کوي. کې امټي خو هسې هم د ګیسز ترمنځ انټر مالیکولر فورس نیګلیکټ کړی دی. په دغه بنیاد باندې زموږ سره ایکوال والیوم کنټین ایکوال نمبر اف پارټیکلز. د Avogadro's law مطابق که مونږه 1 mole واخلو د any gas 1 mole of any gas 1 mole of any gas مطلب Avogadro's number of particle और دې لپاره مونږه STP condition provide کو standard temperature and standard pressure. standard pressure 1 atm या 760 mm of Hg और standard temperature زموږ سره 0 degree centigrade या 273 Kelvin. These are standard temperature and pressure. The condition tamanga vayu STP condition. Now, STP condition bani 1 mole of any gas. This occupy 22.4 dm cube volume. 22.4 dm cube ta liter hum hoy dumra volume da gere. Ya nga da vayu chi all gases که په دې کنډیشن باندې موږ واخلو زموږ سره به 22.4 dm cube لیټر په دې کې به Avogadro's number of particles 6.023 into 10 power 23 particles. That is equal volume contain equal number of particles. دې کې چونکه موږ 1 mole کنسیډر کړی دی نو دې والیوم ته مولر والیوم وایي. دې لپاره چې کوم ریلیشن زموږ سره د والیوم د مولر والیوم د ترمنځ او د مول ترمنځ کوم ریلیشن راځي نو دې نه چې کوم ډیولپ کیږي نو دیٹ از مول از ایکوال ټو والیوم بای مولر والیوم. اوس مولر والیوم که ایس ټي پی کنډیشن وي نو په ایس ټي پی باندې دا ایکویشن ډیولپ کیږي مول از ایکوال ټو والیوم divided by 22.4 dm cube per mole. یعنی په STP کنډیشن باندې به یو مول 22.4 لیټر ځای ګرځي. او کنډیشن موږ چینج کو اور کنډیشن RTP کنډیشن شي روم ټمپریچر اینڈ پریشر پای کې پریشر خو مقه 1 atm لیکن ټمپریچر 25 کنسیډر کیږي نو پای ځای کې زموږ سره د مول اور د ریلیشن راځي مول از ایکوال ټو والیوم اف دیٹ ګیس divided by 22.4 per 24 dm cube per mole. अदे फार्मूले मुताबिक जमूक सरा numerical ले calculate the number of molecules present in 11.5 dm cube of nitrogen at STP. अदे कि जमूक सरा number of molecules या number of particles मालूम ली और volume of nitrogen हम लगा कर दे volume of nitrogen at STP na 11.5 dm cube de زموږ سره چې کوم فارمولا یوز کیږي نو هغه زموږ سره د مول از ایکوال ټو والیوم اینڈ لیټر
dm cube divided by molar volume पे STP बानी दे 22.4 dm cube per mole. دا फार्मूला زموږ سره یوز کیږي. نو موږ دلته والیوم را کړی دی، په دې کې موږ پوټینګ وکړو زموږ سره به مولز معلوم شي. والیوم دی 11.5 اور مولر والیوم دی 22.4. دې نه به مولز راوځي. نو دې فارمولې نه موږ مول راوایسته. والیوم 11.5 by 22.4 نه 0.51 راځي. په کوېسچن کې موږ له معلومول دي نمبر اف مالیکیولز. نو هغه ریلیشن هم تاسو ته معلوم دی چې مول از ایکول ټو number of molecules या number of particles divided by Avogadro number. का number of molecules मंगा मालूम हो नौ मंग बा the mole सर Avogadro number divide को नो number of molecules is equal to mole multiplied by Avogadro number. mole रागले दे 0.51 बा the 6.023 into 10 power 23 सरा multiply की देन अब राशि number of molecules. دا दो फार्मूले बदी की यूज हुई. This is related stoichiometric numerically according to the following equation. Carbon burns an oxygen and produce carbon dioxide. The chemical equation carbon burning share the carbon dioxide पैदा कर दे. If 36 gram of carbon is burned, carbon का 36 gram burn शी what volume of carbon dioxide is produced at STP. The carbon dioxide बस सुमरा volume पैदा की. क्वेश्चन की डेटा वाजिह है. मास ऑफ कार्बन है 36 ग्राम रा कड़े दे और वॉल्यूम ऑफ CO2 पे STP बानी मालूम हो ली. नो पहला बमूंगा द मास कन्वर्ट को मोल्स था मास ऑफ कार्बन जिदा कल मोल्स था कन्वर्ट शीनो दलती हो बिया मुंगा द बैलेंस इक्वेशन तो उगुरु द कार्बन और द कार्बन डाइऑक्साइड 1:1 रेशो दा. नो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना 1 मोल कार्बन द 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बराबर दे. دا مولز په ذریعہ باندې به موږ د کاربن ډای اکساید مولز معلوم کو اور په STP باندې بیا زموږ سره یو مول څومره ځای ګرځي. نو بیا به نیکسٹ فارمولا موږ استعمال کو نو والیوم ته براشو. د ریلیشن تاسو واقعي مول اف کاربن از ایکوال ټو ماس اف کاربن ډیوایډډ بای مولر ماس تاسو وکړو 36 ګرام اور مولر ماس د کاربن راځي 12 ګرام پر مول. دینه زموږ سره مول راشي 3 مول. was balance chemical equation मुताबिक 1 mole of carbon is equal to 1 mole of carbon dioxide. Now the balance chemical equation ratio da was the data मुताबिक the carbon जमुंग सरा 3 moles रहा. No 3 mole of carbon ना वो जमुंग सरा x mole of carbon dioxide पैदा की. cross multiplication ना x is equal to 3 multiplied 1 3 mole of carbon dioxide. زمونږ نه والیوم of carbon dioxide غواړي. تاسو ته equation معلوم دی. the mole is equal to volume and dm cube divided by molar volume पे STP बारी दे 22.4 mole per dm cube per mole sorry. नमूंगा दलती वॉल्यूम मालूम हो नो दा 22.4 बा द मोल सर मल्टीप्लाई शी जमुंग सर बा वॉल्यूम कम दमुंगा रीअरेंज को नो वॉल्यूम बा डीएम क्यूब की राशि सुमरा मोल मल्टीप्लाइड बाय 22.4 that is mole जमुंग सर 3 mole and that is 22.4. So the volume is 67.2 dm cube.